और उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम په حواله باندې مختصر واقعي ذکر کیږي چې دغه کیفیت تپوس ابراهیم علیه السلام هم وکړو انو په دې کې ترقی د په دغه مخکینی باندې چې الله پاک په کوم انداز باندې د باس بعد الموت هغه نظاره عزیر علیه السلام ته وښودل نو د ابراهیم علیه السلام د سوال په جواب کې چې کومه نظاره غي تخین هغه دغه نډیر عجیب ده ابراهیم علیه السلام هم د الله پاک نه سوال وکړو چې ما ته کیفیت او خیا طریقې کار را ته خو د مړی بسنګ ژوند کې نو یو خو الله پاک د عام خلقو دغه اشکال ختمي چې نعوذ بالله د ابراهیم علیه السلام غنه په باس بعد الموت باندې عقیده نه و نو الله تعالی تاسو کوي وی ول استاب یقین نشته چې زب باس بعد الموت کوم نو دای جواب کې ابراهیم علیه السلام او بالکل زما په یقین دی انو الله پاک ورته وی بس چې ته تاسو کې نو داغي مقصد څه دی وې د اطمینان قلبي د پاره چې مشاهده وکم په خپل سترګو باندې وینم د یقین به مخه مضبوط شي الله پاک ورته وی ته سلور مرغۍ ونیسه انو سلور مرغۍ داغي روایتو کې مختلف نمونه راغلي دي دا درې خو اتفاقی دي چې یو تاوس دی یو بانګی دی او بل کوتره ده او دا شان بل پکې کارغه دی او دا سلور مرغۍ ځان سره ونیسه نو دا کوتره او دا بانګی چې دی نو دا په اسانه باندې انسان سره عادتي او دا نورې مرغۍ دا وحشي غوندې دي دا د انسان نه تخت نو تاوس هم په اسانه نه عادتي ګډېر هم په شوق باندې وساتي خو کاغه ته موقع میلاو شو نو طرف ته بدلې او دغه شانې دا کارغه چې دی خو ساتل بیا نورم دغه دي او خامخا دا مردارې په تکل کې نجاو ته کم ځای ملاویږي هغه ځای پسې بځي نو دا ابراهیم علیه السلام چې دا مرغۍ راونیولې نو هغه ځان سره عادت کړي او داسې حده پورې عادت کړي چې د سلور واړه ځان نه نمونه یخو دي او چې کم یو ته د आवाज کوو بوله په منډه راکړو اوس وته الله پاک وایي چې دا ټول ذبح ده دا سلور وړ ذبح کا او سرونه ځان سره پریدا او د دې نورو وجودونو نه د دې مشترکه قیمه جوړه کا یعنی دا مکس کا بالکل په چقول باندې یو سره مکس او نو هغه ابراهیم علیه السلام هغه وکړه سره د بڼو د اډوکو دارس هغه ریزه کړو قیمه کړو او یو بل سره داسې مکس کړو چې دا پته نه لګیږي چې دا ټوکړه د غوښې کې د کم یو ده ان بیا ورته الله حکم وکړو چې اوس دا فاوشا چې کم د غرونو سکی دي په دې باندې دې نه لګ کې ابراهیم علیه السلام هغه وکړه او واپس کور ته راغی نو چې دې تاوس لیکم نوم یې خو دې هغه نوم आवाज کوي او د یو غر او د بل غر د سر نه د غوښو د اډوکو د بڼو د ټوکړي را روان دي او د سره چې کم سر پروت ته په هغه پسې وجود جوړي هغه مکمل تیار شو د بلې مرغۍ نوم اخلي د بلې اخلي د بلې سلور واړه په دغه طریقه باندې او واپس هغه وجودونه تیار شو نو الله پاک ورته څنګه چلې وځي دا خو ډېر خپل مشاهده وشو ها مړی بجوندې کې بیا په دې طریقه باندې ژوندې کې دا الله د قدرت نه هیڅ بهر نه دی باس بعد الموت به هم کیږي او مقصد به په هغه کې دی چې د دنیا د ژوند په حواله باندې د خو د ناخه فیصله وشي ناخه د سزا او خطا انعام ملاو شي او د باس بعد الموت په حواله باندې یو بل واقعیا الله پاک ذکر کوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَّجِوِلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اے رب زما ارینی توخای ماتا کیف تحیی الموتى چې سرنګ بجوندی کې مړی د دې ژوندۍ کولو کیفیت او هغه طریقې کار را توخیا قال ویل الله پاک اولم تؤمن ورستا په یقین نشتا ستا په یقین نشتا انا ابراهیم علیه السلام فورا وی قال بلا ویل ابراهیم علیه السلام بلا اولینا زما یقین دې په دې خبره باندې چې ته په مړی ژوندۍ کې خودی د پاره ولکن لیطمئن قلبی لیکن دې د پاره چې مطمئن شي زړه زما انو دا کیفیت د مړی د ژوندۍ کولو د ابراهیم علیه السلام ذهن کې دا سوال ولې راغی
نو ډیر بزرګانو مختلف اقوال دي. امام حسن بصری رحمه الله، قتاده رحمه الله او دا شان ابن جریج رحمه الله فرمای وای چې دی د سی په یو ځای کې په لار باندې روانو د سمندر په غاړه یو خر ولیدو چې هغه سمندر بهر را غورځولې دی او د غږید او کارغان وغیرہ واغې دي د غوخه پړلې دي او بیا لومبړان وغیرہ راځي او هغه یو یو واړو کې را جدا کوي. یو واړو کې الته پروت دی، برالته پروت دی، برالته پروت دی. اسی ذهن کې سوال را چې دا واپس ژوندې کېږي خو با خر نه خو د انسان په حواله سوچ راغی دا انسان به واپس ژوندې کېږي که د وجود دغه شان ذرې ذرې خور ور شوی او سيو زناور او سبل پړلې ته دي کیفیت به صحیح طریقې کار به صحیح یو دا بل چې کله ورته الله پاکي واتخذ الله ابراهيم خليلا چې ته زما دوست دي زما ملګری انو دی ابراهيم عليه السلام وی چې ملګری خدای الله پاک شوما یا دوست الله پاک شوما انو د الله پاک نه دسی یو سوال پکار دی چې هغه د دوستانه سره مناسب وي چې دا نور خلق نه کوي عزت حکم او الله پاک زما د دوستانه په وجبانه هغه سوال زما پوری کی نو دا کیفیت سوال تاسو او دریم تفسیر پکې علماء کرام سعید ابن جبیر رحمه الله دا اغي په حواله باندې دغه نقل دي چې کله د نمرود دا فیصله وکړه چې دا یو کسې قتل کو بلې ژوندې پرې خو انوي چې دا کم مړ شو دا مړ شو دا به واپس څنګه ژوندې کیږي دا هغه کیفیت په حواله باندې سوال ذهن کې راغی. نو دا شان مختلف روایت فکر راغی جی 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 دا ابراهيم عليه السلام طریقې کار راغلی نو بیا مرتد چې هغه په اطمینان نشته ایمان وایستا څنګه طریقې کار به شي. نو په دې کې دا دواړه خبرې شوې मैं कदा न बनी मैं बता सक बनी तो कुरान दा है बता सक बनी कि सुलेमान अलैहि सलाम تخبس دغه سکندونه په حساب کې راوړل سره کې فرق کراوړل او بل چې کله چې دا سره علم دا یو وجود دا د تخت نه پاتې دی ما کراوړل او دې عالم وی دې د سره کې فرق دا به دغه دا ټول معجزات چې کوم دي نو دا هغه خدغه ویم کیفیت ته کڅړې واوړي چې را زما په اطمینان ناراضي او زما زړه نه مني نو به خو ایمان نه سړی خلاصي. ځکه ما تاسو ته ابتدا کې خبره کړې چې ایمان د منلو نوم دی. ایمان اصل کې د منلو نوم دی چې کله تا یو خبره ومنله لکه څنګه ابراهيم عليه السلام وایي چې او دا خو مې عقیده ده چې باس بعد الموت بکیږي دا غي نو ورستو د منلو نو ورستو ته دا وایي چې یاره د ما دي مزید بدی کې اطمینان پیدا شي مزید بدی کې ما ته دومره سم مشاهده وشي چې پستر کو باندې وینم چې نور مې یقین مضبوط شي. نو دا به سنت عمل دی ابراهيم عليه السلام پای کې به ته دا کولای شي. نو کله چانه تاسو کې او په خپل باندې ریسرچ کوي چې یاره خبر یو خبره معلومول غواړي خدا غي نمک کې شرط دا دی چې تاسو منلې وي نو ممکنات خو په دنیا کې ډېر شي دي. ممکنه خبره دا ممکنه ده چې یو سړی هغه بے وزر و آسمان ته وخی جوارو ممکنه د امکان خبره ده. یو سړی موږ په دې مدرسې کې ونه په هغه وخت کې دا 94-95 خبره یو مشر سړی راغی او دا د کاغذونو یو ثابت پیټه ځان سره راوړې مفتی تاجدرین صاحب رحمت الله علیه الله دې غریق رحمت کی اغي تکې ناستو ورته وی ویزه امام مهدی کې دې شم
دا تپوس دی چې زه امام مهدي کېدی شم، دا دعوه نه کوي دا امام مهدي یم، بلکې دا غنه دا تپوس کو چې زه امام مهدي کېدی شم او د سخت کو بالکل کېدی شم. نو اوس دین یو خبره داسي چې هغه کې سړی څه د امکان لار راو باسي، امکانات خو د ډیرو خبرو کې دي شي، چې کومه خبره هغه عقل ناخلی او قران ویلي، عقل ناخلی احادیث مبارکه وی نه باغ باول یقین ساتي، بیا په ریسرچ کوه چې څومره معلومات وکړه کم ځای ته ورسېدي، یو ډیره خبره ده کوه ته ورنه رسېدي معلومات ته ونه کړو عقیده خو دې شته کړه بدته عقیده باندې به کامیابی ملاويږي. نو د ابراهیم علیه السلام وایي زما په عقیده شته، دا چې کوم مشاهده غواړم په نظر ګبانی لیدل غواړم، دا هغه مطلب داري چې را زما د ایمان هغه چې کوم دی هغه نورم تازه شي، نورم مضبوط شي، اطمینان قلبی راته ملاوي شي. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دې د پاره چې مطمئن شي زړه زما. قال قل ورته الله پاک فخذ تونسا اربعه من الطير، سلور مرغی انیسا ان سلور مرغی ما تاسو ذکر دایو کو فسرهن الیک، نو هغه عادت کزانتا، هغه عادت کزانتا انو دې کې ادماج دے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه فرمای چې دا ادماج یعنی دا مختصر عبارت په دې آیت کې د وضاحت لپاره داسې لګې دي چې فسرهن الیک مطلب عملهن الیک، دا عادت کزان سره، ثم اذبحهن بیا دا ذبح کا، ثم خلطهن بیا دا ګډي وډي کا، د یو بل سره مکس کا، دا یو بل سره ګډي وډي کا یعنی ویچ کوه یو بل سره یو ځای، ثم جعل على كل جبل، بیا دا غي نه پس دغه قیمه را واخله هغه په مختلفو غرونو باندې کېدا، ثم جعل بیا کېږدا على كل جبل، په هر یو ور باندې منهن دغه مرغونا جزءا صحیحا، د هر مرغۍ په کې صحیح سراش او نو په کوم غر باندې کېدا. نو علماء چې من جبال ارض کا تا ته چې نږدې کمی غونډې دي هغه نږدې خواوشا غونډو باندې کېدا، دنیا په غرونو باندې نه دی خو. ثم دعوهن، بیا आवाज پدیتا یاتینک سایا، راضی بتا ته پمنډا ان دی بتا ته پمنډا منډا راضی د ټوکړې بر رواني او چې کم سرونه تا سره پراته دی سره په پیوس کیږي او دغه مرغۍ به واپس جوړیږي. والم پوشان الله چې الله پاک عزیز غالب دی، قوت لري په دې باندې چې باز بعد الموت وکي، وحکیم دا حکمت والا دی، د چا د مخې اوس دا کار نه کوي، دغه سلسله هغه د یو خاص موقع لپاره تړلې ده، په هغه موقع باندې وکي. لکه چې نبی علیه السلام به وفرمایل چې دا مړي به واپس ژوندي کېږي، انو کافرانو به زموږ افطاران لیکونه را ژوندي کړه، اگر الله را ژوندي کړه ان الله نبی علیه السلام د خپل وخت مقرر دی پای باندې وکي، هغه چې کوم وخت الله پاک مقرر کړی دی انو هغه باندې بدار سکیږي. مثل الذين ينفقون د دې تعلق هغه د انفقوا فی سبیل الله سره دی چې تاسو د الله په لار کې انفاق وکړئ. نو د عقیدې نه ورستو بنیادی کار دا دی چې د الله پاک عبادت وشي. عبادت د الله پاک په دوه طریقو دی، بدنی عبادت او مالی عبادت. د عقیده پر بنیاد عقیده ده. نو عقیده په آیت الکرسی کې ذکر شو، په دغه نور درې واړو واقعاتو کې ذکر شو چې کله ابراهیم علیه السلام نمرود سره رااله، د عزیر علیه السلام واقعه، د ابراهیم علیه السلام دا سوال، د ټولو خبرو کې د عقیده ذکر شو او د عقیدې او د خپل دین د نورو احکام او حفاظت هغه کېږي جهاد باندې، او جهاد لپاره انفاق ضروری دی. د انفاق فواید الله پاک ذکر کوي چې په دې باندې ترغیب میلاو شي انفاق ته. ان الله پاک وایي چې څوک د الله په لار کې خرج کوي. مثل الذين مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چاغیم خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله د الله په لار کې، کمثل حبة پشان د هغه یوې دانې دی، انبتت چې هغه راوټوکوي سبع سنابله وږي راوټوکوي. هغه چې یو انسان دانا هغه ځمکه کې وکري او د ځمکه کې کرلو نه پس الله پاک هغې نه تیغونه راوچت کړي، او نو تیغونه هغه 1 2 3 4 5 10 څومره کېدی شي. الله پاک د هغې مقدار ذکر کوي چې فرض که دا 9 تیغونه راوچت کړي، په هر تیغ کې او بیا ځان له ځان له وږي، په هر وږي کې فرض که سلدانې دي، فرض که دا زموږ په وخت کې چې کوم غنم کېږي مثلا، انو په دې کې خو 40 دانې هم نه پوره کېږي، دانې هم د دانې په څېره باندې نه وي،
زموږ شیرګړ محتمم باباجي الله دې غریق رحمت کی اغیبا واقعه ذکر کوله وې د مصر په عجایبګر کې د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د زمانه د غنم دانې پردي ناغي هغه د کجوري د زړه امر دي د کجوري درمیانه زړه چې کومي د اغه زړه عمر د غنم دانی چې د غنم د عمر دانی او بیا په یو وږي کې سل دانی د وږي په کم کې یا به څومره وږي انو چې دمګه اعمال او د اعمال سره سره د الله پاک د احکام به قدرې شروع شوی ده نو هغه دانه په خطر روانه د ورو کمیږي اره جګې ته جوړ شو انو دا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې د الله پاک په قانون باندې عمل د الله د قانون مطابق فیصله کیدي د الله د قانون مطابق ټول ملک کې یو خلافت روان هغه خلافت برکات دا بابا جی به جو خبره کوله چې کله په دې سودان کې په 1992 کې د هغه علاقو مشرانو چې کله دا فیصله وکړه چې په مونږ باندې قحط دی حالان کې د سودان داسې علاقه ده چې په یو وخت کې په دې کې بې حساب غنم کېدل دی به برآمد کول په هغه زمانه کې پای باندې د قحط یو کیفیت راغی نو مشران کېناستو پای باندې سوچ او فکر شروع کو نو چې په کم وخت کې زمونږ غنم پوره کېدل او موږ برآمد کول دای وجه دا و چې په مونږ کې هغه حدود الله جاری و د الله احکام جاری یعنی فیصله د الله د حکم مطابق کېدي اوس چې هغه شي کې کمه راغله د نو زمونږ هغه حالت او کیفیت خراب شو انو بس هغه باقاعده فیصله وکړه عمر البشیر هغه صدرو هغه فیصله وکړه چې حدود الله نافذ کو ناغي باقاعده شراب او حد جاری کو دغه د زنا په حواله باندې حد دغه اعلان وکړو د غلا په حد اعلان وکړو انو بس دنیا پر راوړل شوې حتی صبح حدود جاری کول دای خلاف بیا سازشونه شروع کړو او هغه دوه کاله چې هغه کم په حدود باندې عمل وکړ نبی علیہ السلام فرمایي چې په یو حد جاری کېدلو یا مقرر کېدلو چې هغه د لپاره فیصله وشي چې په دې به عمل کیږي د الله پاک د یو حد په حواله فیصله وشي په دې به عمل کیږي د هغه سره دومره برکات راځي چې کسلوي خورج پر لپسې باران نه وشي دای سره دومره برکات راځي انو دا برکات د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې وجم داغه دغه واجب الله احکام نافذو زمون په زمانه کې برکتونه دغه وجه ختم شو چې انفرادي طور په مونږ کې ځان له الله حکم نشته نو دا سوچ کو چې را سره مې نو ورکړي ځکه ونه شو دا قسم څو کوئی باران پټیم ونه شو باران پټیم ولي ونه شو ورته الله به پټیم باندې نشي کولای چې بیٹې مې کوي انو پټیم باران ونه شو یا په ګل کې غنم واله بسای خراب کړو بد دا په دانه په وخت کې چې دانه غستل پای کې به باران ونه شو خو زموږ ستاسو عمل د وجه نه ونه شو دا الله احکام ته مسبق وکتل حدود ته مسبق وکتل داګه د وجه نه نتیجه راووت انو دا خو الله پاک په قران کې واضح فرمایلی دی ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر تاسو چې کوم عملونه کوي دا غي سلګه غوندې صدا به دنیا کې ملوي دا لګه سزا چې هغه ډیره به صحیح الله پاک دې موږ ټول حفاظت وکړي نو دې انفرادي تور د هر سړي ځان لدا فکر پکار دی چې زما ژوند کې صدا سي کمې ده داغه د وجنه زما مال کې او زما صحت کې زما اولاد کې برکت نشته نا برکت بهله راځي چې دا الله احکام ته تنقید نو الله وایي تاسو بدله څنګه ملاويږي دا الله مثال سره ذکر کوي مثل الذين مثال لا كسان ينفقون اموالهم چاغي خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله دا الله بلار کې کمثل حبه پشان د هغه یوی دانې ده انبتت چاغرا زرغون کی 7 سنابل ووږي فی کل سنبلۃ چې وی په هر یو وږي کې 100 حبه سلدانی انو د یوی دانې نو وسو جوړی شو یو په وسو د الله پاک وعده ده او چې دی کمال خرج کوي د الله بلار کې اوس د الله لار صدا د مشکات شریف کې کتاب الانفاق کې مولا علی قاری رحمت الله علیه په حاشیه باندې یو خبره ذکر کړې ده هغه فرمایي چې بنیادی طور سبیل الله د دریو خبرو لپاره استعمال ده درې سيزونه داسې دي چې هغه ته سبیل الله ویل کی نو اولنې هغه jihad فی سبیل الله یو سړی د کور نه د دې مقصد د پاره وځي چې د الله د دین د غلبې د پاره که زما مال که زما ځان او څه قرباني کی وسایل تیار د اعلی طریقې سره سبیل الله هغه دغه ته وایي دویم چې کله یو سړی د کور وځي چې زه حج تزم یا عمره تزم نو د کور نه د وتلو نه بس د الله په لار کې حساب دې سو پوری واپس کور تراغله نه
دریم چې کله یو سړی د کور نه دی د پاره وځي چې زه د الله د دین علم حاصلوم تر څو چې دی واپس کور ته نه دی راغلی د هغې پورې دی د الله په لاره کې حساب دی. نو بنیادي طور خو دغه درې دي. بیا د علماو دا فیصله ده چې کم کار داسې و چې د هغې نه یو مسلمان ته یو اسلامي مملکت ته یا دین اسلام ته لږه یا ډېره پیدا رسي دا مسلمان په هغې کې د الله د رضا دپاره مصروف دی نو دی د الله په لاره کې حساب. یو مسلمان ته پیدا رسي اسلام ته پیدا رسي یا اسلامي مملکت ته د هغې نه پیدا رسي. دا درې واړه خبرې پکې بنیاد دی چې کله یو سړی یو داسې کار کوي چې د هغې نه اسلام ته مسلمان ته یا اسلامي مملکت ته څه فایده رسي نو دی به د الله په لاره کې حساب. نو که هغه تبلیغ دی او که هغه د چا د مسلمان د امداد دپاره تلل دي او که د چا د مسلمان تپوس له تلل دي دا ټولې خبرې داسې دي چې په کوڅه کې لګیا یې لاره ورانه د هغه جوړی دی نو مسلمان ته فایده دا هم د الله په لاره کې خدمت. که ته د دې ځای نه روان شي یو سړی بیمار دی هغه تپوس له دي د الله په لاره کې د کور نه روان شي او د جومات ته مانځه دپاره راځي د الله په لاره کې نو دا ټول د الله لارې دي. خو بنیادي طور دغه درې دي بنیادي طور دغه درې دي نور دا ټولې ورسره تړلې دي. نو دا درې به دې وباسو نه مونږ ته درې وویستلې نور خبرې پکې راځن نه دا درې به وباسو نه هغه به بنیادي او بنیادي خو چې کوم د درې شرایط وکړل چې دغه پکې په کوم ځای کې هم کېدل نو به دا د الله لاره ده. او نو ماشوم که سبق لرا دي د الله په لاره کې دی او تا د کوره راولېږو او نو تا سره امداد وکړو تا هم دغه ثواب کې شریک شو. والله یضاعف لمن یشاء الله پاک زیاتوي هغه چا دپاره چې خوښه شي. والله واسع علیم الله پاک فراخه قدرت والا دی علیم پوهه دی. الذین ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله د الله په لاره کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کوي ما انفقوا هغه چې دي خرج کړی دی منن احسان زبادل دا چې چاله د الله په نوم باندې څه ورکړي دي نو په هغه باندې بیا بره بیز ونه کوي چې ما د سره امداد کړی بس هغه باندې اړو ځان نه غرضه کوي چې دا لا ما لا تعالی څه درکړي دي اړو یې دی را ما اړو څه کړي دي داسې به ځان نه غرضه. او نن سبا زمونږ زکات ورکول د الله فرض حق چې ورکوو نو هغه هم په دې نیت باندې ورکوو چې لهونه تیار دي اوس به راسره له وکړي. نو اوس دا عشرونه چې کوم روان وو که نه نو په هغې کې رشتې مونږ نه پاتو رشته دارۍ پکې نه پاتو د کلي یو کمزوري لکه ورکوم نو په دې نیت باندې ورکوو چې یاره سبا به بېګار راځي چې بل کلي ته ویسم یا بل چا لی ورکم او نو کار به راله بیا څوک کوي او پوله به راله څوک جوړوي دا پیټې به را سره څوک دا کارونه چې دا دومره یو سړی د الله په حق کې دغه شی کوي چې بیا لا نفلي صدقه ورکوي نو ضعیف به بیا بل چا نه دا خو د فرض عمل حق دغه دی حال موبایل باندې وخت پیکیج ورکړو دا څه شی پیکیج ورکړو په دستور کوم پاسه دا ریاض ټول یو شی نو پای کې یو دغه دی که نه مخکې د دې بحث راځي یو پوینټ په دغه کې دی چې یو سړی د الله په نوم باندې څه شی ورکوي نو الله پاک وایي چې که ته دا صدقه پټه ورکړي ان تبدو الصدقات فنعم ما هي که ته دا ښکاره ورکړي نو هم ښه خبره ده خو ښکاره بیا چې ورکوي نو په دې نیت باندې چې دا نورو مسلمانانو ته ترغیب میلاو شي او کوم محتاج خلک د هغې په معاشره کې دي چې هغې سره امداد نو ته په ډیرۍ کې دلته څه امداد کې د چا سره او هغې د تصویر د دې دپاره ورکو چې یاره نور خلکو ته ترغیب میلاو شي او د هغې په بدله کې او بټخیل او مردان کې بل سړی متاثره کېږي او هغه د غریب سره امداد کوي دا ښه خبره و دلته که ستا نیت دا وي چې یاره خلک راته شاباس ووایي او په دې باندې لایکونه میلاو شي په دې باندې کمنټس راشي او خلک راته ووایي چې دا ډېر سخي سړی دی نو بس لاړه هغه صدقه دې هم خرابه کړه الټه به در سره حساب کېږي دا دې ولې ضایع کړې دا دې ولې نو ټولې خبرې به پکې نظر کې ساتو او الله پاک وایي چې کوم خلک د الله په نوم ورکړه وکړي خو د هغې نه پس بیا چې دا کومه خرچې کړې ده په هغې باندې څه احسان پچانت بادي ولا ادا او نه ترې بیګار اخلي اذن معنی تکلیف ورکول نو ښکاره خبره چې کوم سړي سره تا ښېګړه وکړه هغه ستا هغه احسان یې په نظر کې
کسبګر دی جوړ کسبګر سوالګر دی جوړ شي او نو داغه به سره شکنی وشي نو دغه حکمتونه په دغه حواله باندې ډیر دي خدایو پکې د ترغیب حکمت هم دی چې سړی هغه په کار د دې لپاره صدقه وکړي چې بل چاته ترغیب میلاو شي او دا کومه صدقه چې وکړي په هغه کې بیا د دوه خبرو په لحاظ ساتي چې هغه سړي باندې به احسان نسبادي دویم هغه باندې به داسې سکار نه کوي لکه یو سړی د مخکې نه را روان دی چا سره امداد او دغه کوي د خپل طبیعت سره کار کوي په دې تمه باندې چې مال به سره کوي او هغه د خپل طبیعت لګیا دی د مخکې نه او تاسو ضرورت پیښ شو صدقه دی ورکړي دا هغه ته بیا وینا وکړه چې صدقه نشته هغه خپل ماحول ته بکته شي چیرې اسنه دماغ صدقه په خراب نشي دا سړی پای خپه نشي نو بس تر پر خپل کار رانی به بتاله راځي ځکه چې زکات ورته یا د پرونی 100 روپۍ راکړي دی دړې غنه می راکړي او چې داسې احسان پکې نسبادي او داغه چاله چې صدقه ورکړي دا هغه باندې سبيګار وغیرہ نه کوي لهم اجرهم دي د پاره بدلی د دوی د عند ربهم بني درب د دي ولا خوف عليهم نبير دي باندې ولا هم يحزنون او نو بدی غم جنوي نو کله کله بداسې څوک محتاج راشي یا بتا تلاس ونیسي انو جلاس ته ونیسي نو هغه بیا تش لاس بینه لېږي نو کسد سره لاس کې وو ډېر اخد هغه لور او کتا سره لاس کې سنشتا یا دادی مقصد دی چې دا خو کسبګر سوالګر دی د اخوا کور نه مرا واغستو دی بل نه مرا واغستو دی بل نه مرا واغستا دله ورکم راسي ځای کول دي د محتاج سو برشه غل به ورک مدته به بیا بدره دی نه وای و اما السائل فلا تنهر سوالګر سړی برټی نه اته په بدره د اوس پکې سپوري نه وای ان زمګه د رشتہ دارو ته زمګه کور معلوم دی د دروازې دي او وخت نه خبره ان یو سوالګر نوجوان الکو ایوی دروازې تراغه غوټه کوله ما د خپل وس مطابق چې سوغه ولا ورکړ ان بیا په کلی کې ګرځیدل او بلې دروازې لرا مصباحي باندې پلخ ترای خو دي انمګه کور سره دکان زاغي کیوما انو چې زه تر اخکار شم مې ملګری ته زو پیجندم وچ او ته نو پیجاندې نو مې دا کورم زمونږه امخ کې دروازې ته درغلم انو وی دومره غټ کو مې لکه تاسو په دې کې څه کار دی غټ کور دې کوړ کې کور دروازې دوی انو مې ته دې شو کې چې ستاسو څه ملاوي دلغه ملاوي شي دی زبل اخوا کور شو زه دانه منم مې اوس مې مننو کته منې کنه من انو زه دکان ترانه نو تم جوړ ته بیا په ګیټ راکې خو انو د پس راوتم مې لکه یو طرف ته سوال کې بل طرف ته بدمعشي کې نو دا خبره نه ده ناګیټ مو ته کولاو کوم اذن نو کورو خو دې سوای چې اجره ده کنه مې کې اجره ده کور دې چې وتار سره مې کې ستاسو کار انو دما یو رشتہ دار او خاطه هغه پس راغی نو هغه ته باز شروع وې دې وجود ته دی وګوره دې تنه ته دی وګوره فارنشي ته په سوال دان بدی نه ښکاری نو ما ورته دا خبره نه کوله او تا ته وکړه ما سره په نرمۍ باس کو نو بهرحال کله کله پکې دا چې راپیښ شي چې سړی زړه نه غواړي چې هغه ورکی خدام تاسو ته ټولو ته حالات معلوم دي چې د ملک څه حالات روزګارونه نشته مزدوري نشته انو دا حقیقت کې دي چې یو سړی واقعي مجبور شوی هغه سوال شروع کړي نو بیا دا سوال هغه د خپل حاجت او ضرورت پوره کولو پورې کوي خو ډېره ښه ده ګرځانه کسبګر جوړ کړي بیا دغه ته روزګار وي نو دا ډېره بیا خطرناکه خبره ده دغه خو شی دی که نه مفتی صاحب اوس ما پسې یو 5000 روپۍ جرمانه راغلې تا قانون هغه نه دی جمع کړی نو هغه دغه مې میله کوم افسر شو ما ورته وی خدای دې تباه وکړه ما پی ټي آی والے وی هلکه خبره کوم وایي ګوره تا ته پاتې موږ 2 کاله کار ونه او پیسې مې بدې نه راکړه او ته شی رالېږي ما کار نه کړ ته نه ما څه ټیکس رالېږي وی ما ته ولې ما دا شی دی واپس کړ ما کې پی ټي آی والے خدای تباه کړ ما کوم تباه ما کوم تباه سوال تم جوړ او سوال تم کېږي انو بد دا ظلم په دې ټوله دنیا کې شروع دي اعظم په دې علاقو باندې چون کې غربت ته نو هغه په باندې ډېر اثر ورځي بهرحال دا سرمایداران نظام چې دی نو ټوله دنیا دغه شرط کې نه ولې الله پاک وایي چې کله ته تا سوال وکي نو ته نرمه خبره کوه قول معروف خبره کوه ومغفرة او بخنه او موږ بل دغه لاس وي ته معاف کړي معاف کا بابا نو دغه خلک وایي دا اسلامي طریقه د اسلام حکم قول معروف خبرك ومغفرة او بخنه وقتل خير وردا من صدقه د هغه صدقینا يتبعها اذا چې په هغه پس ورستو د تکلیف خبرو کینو په ولا لسور کی او خبر ورته دومره وکي چې غریب فزان پورې اعلان کې چې راځي د سوال ولې کوم
والدرجة راشي يقدر عمل بشكل ولكن هذا الصديق जी मैं बता रहा हूँ जब अच्छा तैयार एक बार अगर तक बिना वर्क होता मतलब ज़्यादा नहीं होता बिना چې ته راکړه چې دله ورکړم ته مال راکړه چې زه دله ورکړم او نو دا د هرې علاقې خپلې خپلې طریقې ماف که بابا هم پکې خلک وایي او بس څوک یا خدای دې امداد وکړه څوک ته یا الله پاک دې سبب وکړه داسې الفاظ ورته استعمالوي نو دا ټولې طریقې د خپلې علاقې د رواج مطابقي هغه رواج مطابق پکې دغه رایي چې کومه خبره وکړه دا بهتره خبره هم دغه هم ده چې هغه ته ووایي چې الله دې سبب وکړه او که موقع ته میلاو شو بیا راشه نو بیا راشه مطلب دا چې خدای ته دې یو تمه یو توقع خپله ور وړاندې کړه چې الله ماله امداد راکړي چې د سره امداد وکړم والله غنی حلیم الله پاک غنی بے پروا دی حلیم بردبار دی صبرناک ذات دی که څوک اونکی صدقات نو الله ته بے پروا دی او که چرته ته یو سړي ته بدې ردې اوس پکې خبرې وکړي نو الله وایي زه به ته صبر وکړم خیر دی ته توبه وباسه بل چاته بیا داسې مه کوه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب دې رب زما اریني تو خیمات کیف تحیی الموتى تبصرن ژوند کې مړی قال ویل الله پاک اولم تؤمن ولستا په یقین نشتا قال ویل ابراهیم علیه السلام بلا او ولین زما په عقیده ده ولکن لیطمئن قلبی لیکن دې لپاره چې مطمئن شې زړه زما قال ویل ورته الله پاک فقط تونی سار باتم من الطير سلور مرغی فسرهن نو هغه عادت کې ځانتا بے ذبح کا بے یو بل سره گڑی وڑی کا ثم جعل بے کی دالا کل جبل بهر یو غر د خپل علاقې منهن دغه قیمینا دغه وقت دغه مرغونه جزءا صحیحات ثم دعوهن بیراو بلیاتینک سعیا راضی بتا ته پمنډوالم پوښن الله چې الله پاک عزیز حکیم غالب حکمت والا دی مثل الذين مثال لا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالنا خپل فی سبیل الله د الله په لار کې کمثل حبه د دې د انفاق مثال پشان د یوې دانې د هم بت چاغه زرغون کی سبا سنابل وګوږي فی کل سنبلۃ فهر یو کې 100 حبه سل دانی وی نو دا یو کو وسو حساب شو والله یضاعف لمن یشاء الله پاک زیاته اچا د پاره چې خوښ شي والله واسع الله پاک فراخ قدرت والے علیم کو هدي الذين كانوا ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله د الله په لار کې ثم لا يتبعون بانور پس کې مان فقوا چې دي خرج کړي دي منن احسان دادنه ولا اذن او د تکلیف لهم دي لپاره اجرهم بدلې دي عند ربهم پنځ درب دي ولا خوف عليهم نبوي رب دي باندې ولا هم يحزنون بدي غم جنوي قول معروف خيست خبرك ومغفرة وبخنه وقتل خير ورد من صدقه دا صدقه نه يتبعها اذى چې باغي پس تکلیف ور پسې کړي شي والله غني الله پاک بے پروا دي حليم بردبار دي اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على سيدنا